امام برگاہوں کی حسینیوں کی مجالسوں کی تشریف فرماوی اور دستوں کی سنزنے واقعا قابل دید دیدا خدا حقیقت دے چو سر تعلق نہ لری زویم یا بلچو کوئی صدا چو کمال دے دا مولا سید الشہداء محبت دے ولا دے دا اہل بیت و عشق دے یقیناً شیعہ و تر امتیاز سے شیعہ اور باندے فخر کئی ناز کئی دا دوا شیعون دی یو ولائی علی یو ازائی حسینی دے صدا دمو شہرگ حیات دے ایمو زندگی اندبود وہ شیو ذریع سر تسلسل و بقا زمینی دی ما تاس خدمت کی عرض کرے و تصوریزی مجالسو کی اظہار مودت اہل بیت اقسام دی باندې زخبل رئیس تاس خدمت کی عرض کوام نن ہم یدو شیو طرف اشارہ کوام خو آیا مودت زمن کے سرکی واقعاً کتوک سے ایوا آیا اہل بیت و فضائل و معارف و عقائد و ڈاکا آیا دے سورہ شورا 23 نمبر آئی کہ پروردگار علم فرمان دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ اے حبیب نمادوی تویا ز آجر رسالات کی توسنا اہل بیت و مودت و محبت غوڑم عرض مکڑے ودتا سن نور انبیاء ابوی اجر رسالت نہ دے وقت ہے وما اجری الا علی رب العالمین مخ پروردگار نخبل اجر غوڑو سو اجدے سردار انبیاء اغا عظیم پیغمبر خاتم المرسلین پیغمبر بیائی آجر تقاضاوی لکئی امتنا سموتا آجر روکوئی آجر کی موتا دا اہل بیت و مودت روکوئی دی جواب مدیر کچھ اندگی آئی کی دی جواب پٹھ دے دا تقاضا پیغمبر طرف نہ دے قربان دشم دا حکم الہی دے پروردگار عالم دے دخشی تقاضا کئی حبیبہ دما اے ما طرف نہ دو خال کو تو ویا صدای پیغمبر حکم نہ دے دد پروردگار حکم دے ایدی اطاعت در باندے لازم دے لکہ سنگی توحید تمسار یخے دے لکہ سنگی نبوت اقرار مکڑے دے اندیشان سا مودت اہل بیت اقرارہ در باندے لازمی دے لذا پروردگار علم حکم دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ تو سبحان توحید و نبوت سارا سام دا اہل بیت و مودتا فرض و لازم دے اس سوال پیدو کی گی تا ایدی فائدہ چودہ پارا دے خود قرآن کی اندی جواب ارکڑے شوے دے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم دکم آجر مچو توسو نا وقت دے مسلمانو سوچوانا کوئی چیتا چیدی فائدہ پروردگار تا رسول تا دے اہل بیتو تا دے نا ایدی فائدہ توسو تا دے نن دغا جی کی توسو اکٹا کڑی ہوئی نن دغا جی کی چیری توسو زڑونا منی محبت و ویلانا ڈاک دی ایوا جذبہ در کے دے یو امید در کے دے زندگے ایوا والولا در کے دے دادا اہل بیتو مودت برکات دے منی سورہ اہل بیتو کرام دے سمراہ کرام دے مبان دے اہل بیتو سورہ عظیمہ رشتہ دے چیتا لوڑشی اہل بیتو منون کی کسی انسان زڑب باغ باغ کی گی زبداد تیم سے ورور والے رشتہ اخپلوے رشتہ اگر کی دورا خوان نشتہ لکہ سورہ دا اہل بیتو دے منی محبت والا رشتے کے خوان دے دیر خوان دے وکی دیکھ چکو بھی کسا دا آیات سکومہ دے بیل آیا نہ دے یہ وقت ٹکڑا دے دیوی آئی وہ مستقل ایسے بیگی لیکن آئے تطہیر بیل آیا نہ دے یہ وقت ٹکڑا دے مستقل معنی لری مستقل دے ایک چو نکتی در کام یہ وقت نتیجہ دتا ربسم ورنا سورہ فرقان کے ہم یہ وقت آیت غلی دے اجر رسالت عنوان سارا آیت نمبر 57 نوٹے کوئی اخ کی پروردگار علم دسی قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا
پیغمبر دوی ته ویا چې کوم اجر تاسو نه زه غواړم هغه دا دی چې تاسو صراط مستقیم باندې روان شوئ. سوچ مو یې تا ایوی آئی کہ اجر رسالت مودت اہل بیت دے، بلے آئی کہ فرقان 57 نمبر ہے کہ پروردگار دسی آئی چا اجر رسالت صراط مستقیم دے. صراط مستقیم در نغوڑی سبیل باندے، صراط مستقیم باندے، راہ راست باندے، مزال سفر در نغوڑی دغا دوی آئی چا تم ملوی کی مودت اہل بیت و صراط مستقیم دینا پاتا لگی گی چا ددواشیون ندی یو شاید ہے. یعنی مودت اہل بیت و مودت یا خود اہل بیت صراط مستقیم دی، صراط مستقیم مودت اہل بیت دے. اہل بیت لمن دنی ولی دے سوائے چا صراط مستقیم باندے روانی تا. اہل بیت مودت در سرا دے سوائے چا صراط مستقیم لیارے باندے قائم یہ. یہ دلیل آندہ دے سرویتوں کی دی باندے بار بار تأکید شوے دے مولان دیئی امام دیئی واللہ نحن الصراط المستقیم اور خلقوں کا سموی خدای باندے صراط مستقیم اندمو اہل بیتیو. اللہ صلی اللہ محمد صراط مستقیم منا جدا نہ دے، مو صراط مستقیم نہ جدا نہیں. یا مولا کائنات خپل ایسا یا روایت ہے ولایت علی ابن ابی طالب صراط مستقیم دا علی ابن ابی طالب ولایات مغا صراط مستقیم دے. چوسی علی نمان نیولی دے دا سوائے صراط مستقیم باندے روان دے. چوس مولا پری خلے دے اہل بیتی پری خلی دی ازدرین مجلسونا اہل بیتو نوریادی دا سوائے صراط مستقیم نوریادی. تیایا المنزو کی اہدنا الصراط المستقیم، تیایا المنزو کی منزیات المنزو نکوات اہدنا الصراط المستقیم. سو پرے ساہل بیت علمان ننریولی اورا پورے صراط مستقیم باندے نہ ہدایات کی رائشی نہ نجادتا ملوے رائشی. اکلا کا صلوات اس محمد و آل محمد و محمد. کسا یو سوال پیدا کی گی مودت تک استعمالی گی یو محبت تک استعمالی گی. موضوع سخپل کلچر کی محبت تک لیر استعمالو لنکی سب محبت دے یا اہل بیت و بری کیا ہے اسم اہل بیت سب محبت دے. خدای محبت تک نا کوئی استعمال اہل بیت دے پارا. اہل بیت و قربا دے پارا پروردگار علم مودت تک استعمال کرے دے ویلے سفارق دے دو دو کی صرف فارق طرف لگے شرح دیتا کون کسا مودت تکی عربے کے ود نواتلے دے وو دال ود ویلی شید وہ شیو مانزا گہرہ رابطہ و تعلق تا وہ دو طرفے نیوی ایو طرف آوی ویم طرف آوی ایو یاوی بل سا محبت دا بل آوی اول سا محبت دی تویلی شی مودت. محبت ضروری نہ رہتا دو طرف آوی، محبت یک طرف آوی معمولاً تو سو بلی دل پلنکیش سیما محبت دے پلنکیش سمینہ دے او کدیشی اگر سمینہ نے اگر تو سو محبت نہیں یو کسو پلور طرف سو بابا پلنکی جی کے رشتہ رہتا ہوگا پلنکی جل کیا مسا خواہ دے او تو لو بندے خدا اوی رشتہ مثلا نہ کئی اور نہ کی اور نہ دے خواہ او تو اسے نا 50% مسئلہ حل دے سکی 50% حل دے او دیسی موسیٰ مینہ دے اسے 50% ماسی پوتے دے. مقصد مدد ہے اسے محبت یک طرفہ کی دائشی اما مودت یک طرفہ نشی کے دائیں. یعنی کچھری توسو اہل بیتو سرمینہ دے توسو اہل بیتو دا پارا قربانے ورکاوی اظہار مودت کوئی کی دائی نشی چا اہل بیتو توسو سرمینہ نوی. سوچ میں دے خبری تھا اور توسو باندی اہل بیتو کرام دے توسو باندی اہل بیتو لطف و احسان دے توسو ونیوی چا دالتی مجلس کی منوسیو اہل بیتو کی بچوک نوی ناس. توسو دغو مجلسو تا چا یا کدی مضبوطی بھی گنا اندغو مجلسو تا سید سجاد مولا رسی اندغو مجلسو تا دا شام ولیابی بھی رسی اندغو متمو مجلسو تا دا غریب کربلا مور بزرگوار رسی اندغو متمو مجلسو تا ای موت و زمانی چیختان رسی. صلی اللہ علیہ وسلم.
بختور دي کسان څه مجلس کې ناست وي آداب سره، عقیدې سره، مودت سره، معرفت سره، کیدای شي تاسو څنګه ته زمانه مولا کیږي، کیدای شي خدا تعلق لري محبت و معرفت سره. یو بل فرق یاد ته مودت و محبت منځ کسا مودت ویل شي شدت محبت تا محبت سو عام حالاتو کې محبت کې استعمالي ګم اوس کله شدت حالات کې وی سکلا شدت ور کې وی شدید وی بیا مودت کې استعمالي کی او مودت کی شدت سا سام اطاعت پټ ده چې ته اهل بیت مودت در سراوی اطاعت به ضرور در سراوی لذا آریو مودت لرون کے مطیع کی گیا اہل بیتو مطیع دے یاد وسطا محبت قلبی دے محبت قلبی شاید ہے قلبی لگاو تویلی شی چی اگر زد کے اگر مقابل کی مز ٹکے استعملو بغض والا ٹکے بغضا قلبی شاید ہے محبتا قلبی شاید ہے اما مودت ٹکے کچھری تو سوک سوئی اخشی تویلی شی چاگر کے اظہار ورکی ہوئی مودت کے ہمیشہ دا پارا اظہار ورکے دے مودت قلبی نشی کے دے چھے ما اہل بیت و سمینہ دے زدکی مسطلی دینا ایدی اظہار کی ازکہ مودت مقابل کی زد کی ڈکشنری کی ٹکے چکچھے رٹا ہوئی عداوات ٹکے دے بیا عداوات ویلی شی کلم کلا دشمنے کولی تا ازکہ دا اہل بیت و دیکھنو تا مو عدو نے آئیو دیکھنا نورتے آئیو دا عدو اہل بیت دے سا اہل بیت و سب بغضو کنا علنن گئی اہل بیت و منون کی تموسی آئیو مودت والا محب نوتی ساگا کلم کل اظہار کئی ای توسو مودت اظہار اندہ دے سا توسو متامو ترسوئی توسو سنزانے و ترسوئی توسو دا اہل بیت و نما ووروئی ای توسو سترگو کی غٹی غٹی اوخ کی رسی دا مودت اظہار دے کنا دا مودت اظہار دے مو اہل سنت وڑونو نا یو شای دیر وورو دیر فاخر سے آئی زده یو شای دا ذکر کم اگوی ایچ تاسو نمیوا درجہ بہتاری ویلی تاسو اہل بیتو سا صرف مینا کوئی مو اہل بیتو سا مینا کو نور سا مینا دے مثلا صحاباو سا مینا اہل بیتو سا ہم مینا کو مو دو تیچ قرآن تا کستر کے وگڑے قرآن دا ندی وقتی تا اہل بیتو سا ہم مینا کوا نور سا دے اہل بیتو سریا دے آئینی دیر غور وکا چیلنج دے گریمر والا علم نحو صرف علاو دو پارا آیاد دسی قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ حبیب آدما دغو خالقو تا مسلمانو تا ویا سما توسونا صرف اور صرف دا اہل بیت و محبت وقت دے کہ اہل بیت و محبت سرا اے بلچو محبت دا سڑکی وی یاد وسطا اہل بیت و محبت فائدہ ندیر کئی بیا اللہ صلی اللہ محمد و آلہ محمد نزا یاد وسطا مودت کی بے وفائی نشی رت لائے محبت کی بے وفائی رت لائے شی ایمو اہل بیت سا محبت ندے مودت مدے اہل بیت منون کے بلدار تا بیا نشیت لائے اگا بلدار تا مجبوروائے نشی اگا بلدار تا ٹیٹے دائے نشی اگا کا ٹیٹ کیا یا غزر نشی تسلیم دائے ولتا یہ تدولیشی مودت و بلال دارس کم محبت کے انحراف رت لائشی محبت منحرف کے دائشی اصلی پزوئے نکلی شی سا محبت پیدو کی دائشی مودت کی انحراف نشیرت لائے مودت با ہمیشہ اصلی شی سکائی اہل بیت ہمیشہ اصلی دی اہل بیت مقابلے کی چوکار وطلی دی اگا ہمیشہ نکلی دی بیگایا نکلی وو ننا نکلی دی قیامت پورے باغا نکلی وی یہ صلوات وسلم محمد و آل محمد باندے اللہ صلی اللہ محمد مودتار سو کچھ مودات کی اطاعت پڑھ دے کسا قرآن دخپل ایدیشی دلیل داشے پیش کئی تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کچھری توسو پروردگار سر محبت بھی اطاعت و کوئی خدایہ توسا محبت کئی دا محبت بھی بدلی کی مودات کی سکل اطاعت ورکی وی کسا ایدی محبت یو مثال در کام قربان داشم دکم مودت سی مزلو که ده مو محبت که تسنو خدا مودت ایدی بہترین مثال در میشه و دو بو مثال ده
مو مجلس کې شي وچوي لګوندې کې هغه دا څه چونکې بحث لګ کیسې او حکایت ورکې نشته خو رسته سم مخته مطالب کې شته تو دیزولتا نه وکړه نو توشته وکړه بسم الله زیبا کله نه راته کوم چې ما ماشاءالله خدای در باندې برکات کیږي دا یقینا مولای کائنات نماز کله رسی اهل بیت نماز کله رسی زړو کې خپل بخپل جذبه پیدا کیږي دا جذبه مو د اختیار کې نه دی مو د مصنوعي نه جوړو دا خپل بخپل زړو کې ایجاد کیږي او د ځنه کسان یې څه کله مون ناره تکبیر لګي ناره رسالت لګي تاسو هغه زور نه ورکوي کله ناره حیدری لګي دي تاسو زور ورکوي خو موږ دې یو ته څه اختیار کې دا نه ده ایمو اختیار کې نه ده ویلې مو اختیار کې نه ده ځکه ایمو اختیار کې نه ده چې پروردگار عالم دا شای مزړو کې دسې چولې ده لکه څنګه ایمو بدن کې روح ده هر چی ته موجود ده اندی شان سیمو بدن کې وجود کې سار نخبو پورې هر چی ته د بدن حساب ولایت علی ګرځیدلې ده ماشاءالله خدای در باندې برکات کړي دا مو د تارزو کو چې دی مثال دا ده لکه میشه و د وبو مثال میشه بغیر د وبو نه زندگی نشي کوي اهل بیت منون کې بغیر د اهل بیت ذکر نه زندگی نشي کوي بغیر د اهل بیت محبت نه زندگی نشي کوي مکنن استرالیا ته لوړیا متامونه بغیر گزارا نه کیږي امریکا ته لوړ دیا ځوانان متامونه بغیر گزارا نه کیږي یورپ ته لوړ دیا متامونه بغیر گزارا نه کیږي بختور یو نن تاسو دالته ناس یو ډیر کسان اندغه متامو ته نن مختلفو ملکو کې مجوانان ناس دی بیچین د مجلسونه دعا وری لکه څنګه میشه بغیر دوونه گزارا نه کیږي مو اهل بیتونه بغیر زندگی نشو کولای میشه مثال مزکا دیر کو قربان بشم میشه کا وبونه رو بسی مړکیږي کنه مړکیږي مو کا اهل بیت محبت مونږ جدا کی مو او شبیه سبی ګنا ایمو بسیلی ودلی ده او میشه کچیری مړاشي یو انسان بیا وخري خېټه تلوړ شي شکم تلوړ شي اغه ځکه خېټه کیا میشه او بغاړي غاړي څو پرې ته وجود کې موجوده ده اندي شان سالي منون کې ده اهل بیت محب ده کچیری قاتل شي مړ شي قبر کې برزخ کې قیامت کې هم د اهل بیت دیدار او ملاقات مشتاق ده آلته هم اهل بیت نه بغیر گزارا نه کیږي دا خبرې زونه نه دي قربان شم زنه وی چیرې جذبه کې راغو دا خبرې کې دا روایت او ترجمانی ده پیغمبر د خپل حدیث کې ایت ان للحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا یذکره مؤمن الا یبکی ای خلق زړو کې مولا سید الشهدا د زهرا زوی محبت دسی ناس ده دور چواله شوه ده دسی گہرے طرف رسیدلې ده دور حرارت زړو کې د مولا حسین نامینا چواله شوه ده سکلا د مولا سید الشهدا صرف نامایو مومن ووري برداشت نشي کا سترګونه خپل وخت کې وری دا پیغمبر یې مولا حسین خپل ویلي دي مولا د خپل یې انا قتیل العبره ز کشته اشکیم یعنی څه مطلب یعنی مو نماز چوکاوي خپل سترګونه وخ کې وریږي اذا یاد وسته مؤمن هغه ده چې اهل بیت غم د دې غم ده اهل بیت خوشالي د دې خوشالي ده دو خپل خوشاله نقبولی خپل غم نقبولی اهل بیت غم د دې غم اهل بیت خوشالي د دې خوشالي ده هغه د اهل بیت منون کې کېدای نشي یاد وساتوي چې اهل بیت غم وی مصیبت وی یو معصوم شهادت ریزه وی ایدی وکي ودوي پیغام دی ورکی
منون کے کدائے نشی محب کدائے نشی مودت والا کدائے نشی سی اہل بیت و غاموری زیوی ایدیو کیزوی و دوری زیخیوی یو صلوات وسطی محمد و آل محمد باندے کلگ لگا نواتای شوی بعد خبرانه ده مجلس ما سی پوتی ده لگون دیدستا کسان ار نواتای شوی صلواتستون بر علی و آل علی بلندتر صلوات لگ لگ پوسی بی خیر ده لگ لگ مختراو شوی بر محمد و اهل بیت محمد صلوات بر علی و آل علی بلندتر صلوات سیاد وسطا محب دا اہل بیت و مودت والا آغا سی کاس دے کسا ایدی مثال زدن شمیر کے لکا بدان کی سترگی لکا بدان کی سار لکا بدان کی سینا لکا بدان کی زڑا نا بدان کی وینا دایا نشویر کوئی ویلے سو وینا اٹول زنیم سترگی اٹول زنیم زڑا اٹول زنیم مودت مثال دا پر بہترین مثال کا بدان کی ویر کو انسان روح دے لکه څنګه یمو بدن کې روح سره ضروری ده او روح څه چیته ته لاس کېږ دی ګوته کېږ دی روح موجود ده او روح هغه څه شای دی چې بدن ختم شي روح بیا نه ختم کېږي مو ختم شو مو خاورې شو مکمل ختم شو خو اهل بیت و محبت مو بیا نه ختم کېږي قربان دې شم او مو داسې مثال دی یاد وساته څه اهل بیت سه مو محبت داسې وي او مودت داسې وي مؤمن هغه دی شیعه هغه دی چې هغه خپل هیڅ نه وي یغه خوشاله اهل بیت خوشاله اهل بیت غامیدی خام خودی هدا پورې او ځکه مثال درکوم چې داسې مؤمن داسې شیعه چې خپل خونه جوړوي مولا حسین د پاره غوړي جملې نه سوچ وکړئ خونه جوړوي مولا حسین د پاره غوړي اولاد غوړي مولا د پاره غوړي زندگی غوړي مولا د پاره غوړي دولت غوړي مولا د پاره غوړي ځواني غوړي مولا د پاره غوړي شهرت غوړي مولا د پاره غوړي جب غوړي مولا د پاره غوړي حیثیت غوړي مولا د پاره غوړي کرسي غوړي مولا د پاره غوړي هر شای امام د پاره دي تویل شي مودت اهل بیت دی تویلی شی محبت اهل بیت کا عزت وی کا هر یو شای وی زیو مثال دیر کمی دی یاد وسطوی مولای کائنات سره یو محب یو یو دوست یو ای مولا غلام آو یو ورزی غلیا وکړه سوچ کو پیلا غلیا وکړه امام ته څکلا ثابت اشوا ثبوت سره مولا تو پاتا ده حد جری کئی امام سا پلٹے نشتو دی سا دہی مو پلٹے والا دے دہی مو نوکار دے غلام دے مولا رو سو دنی حد جری شی مولا غنہ گوتے پرے کڑا لے استر گیا ہوتا کڑا حکایت لگی استر گیا ہوتا کل ایک گوتے ہونا پرے کڑا لے اغ غلام اغ دا مولا محب مودت لروی کی اخبالی گوتے رواخستا لی لوڑو ہوا تلو بازار تا چاوک تا خالکو تا پاتا واللگی دا سبلنکی خو دیر دا مولا نوحی ویلا مدهی کولا ننیو نکتی پری کڑی دی خالقا اور پسی والا کی دل ترسوی پی غرونه ہوتا وکورسوی اس موقع دے آغایا چاوکتا وروا تلو خالقو تا خالقو پی غرونه شروع کرل سو تا خویلا سا علی دسی تا خویلا سا آغا دمو مولا دے تا خویلا سا آغا دمو آقا دے آغا ودری دو چاو کی گوتی الوڑی کی سا دا دما مولا دے سا دا دمرا عدل دے سا زی غلام یا مائی ما گوتی پری کوائشی اغناستے فضائل دا مولا شروع کرل سا ما علی آغا دے سی آغا آقا و مولا پیغمبر دے آغا قدیری خم کی اعلان و شمن كنت مولا فهذا علي مولا ده حسنين وبابا ده ده ارمن زهرا شوهر ده قسيم النار والجنة ده ايواي وجملة عرض كولا چو مولا تا خبر ورسولو مولا خبر یہ کنے کم غلام نہ دو گوتی پری کڑی دی اگا چاو کے ویلوڑ دے اتو مدہی شروع کڑی دے اتو فضائل دے بیان کئی مولا خالق کسان ور سواستول غلام و بس رو غڑوی کلے رو غختو تید غلام خبر شویم سیمام مدہی دے بیان کئی دومرا زیاد دما محبی اغنباد مولا سو وکڑل غلام تدیئی سو گوتی دسترا دی آ مولا تدیئی مولا اور دولا گوتی ہر نگدے کا لوس دار نگدے کا گوتی ولا سنے ملاو کڑل مولا لوس پا کیک دوالو دوبارہ لوس سالم جوڑ شوالو
قربان شام که دای نشی چته محب وی تو نگران نوی که دای نشی چتا زړه کې د اهل بیت مودت وی تو پرېګ دوی که دای نشی. مولا څټه جمله اوسې عرض کړل. مولا دی لنا اقوام لو قطعناهم اربن اربا. ما داسې منون کې دي، ما داسې محبین دي که چېرې هغه زه ټوکړې ټوکړې کم مزدادو فینا الا حبا، هېڅ کله به ما محبت کم نشي، محبت به زیاد شي خو کم به نشي. واقوام لو استعنیهم العسل المصفى مزدادو فینا الا بغضا اسقیناهم العسل المصفى. مولا دی چې مو داسې دښنشته دي ځکه چېرې هغوی باندې صفا پیور بګې نه وخورو بیا یا موسی مینه نه زیاتېږي، دوباره بغض به نوره زیاتېږي. محبینو نه جدا کېدای نشي، مبغضین ورته نږدې کېدای نشي. دا د اهل علی محبت دی. زه دوه درې حدیثونه دته اهل سنت یو کتاب نه ذکر کوم. حاکم حسکني شواهد التنزیل کې د حدیث لیکي، هغه یې رسول الله واورېدی دا حدیث عرض کړل. څنګه اهل سنت کتاب دی. حاکم حسکني شواهد التنزیل کې لیکي او پیغمبرنا ان الله خلق الانبیاء من شجر شتا. یې د پروردگار عالم انبیاء مختلفو ونو نه خلق کړي دي، مختلفو ونونه، یو نبی وینا بلبلنا بلبل. وخلقت انا وعلي من شجره واحده. وزو علي مرتضی ایوی ونی نه خلق کړي، مو ایوی ونی نه یو، مو جدا نه یو بلنا. مخکې دی څه فانا اصلها وعلي فرعها، زی جړیم علی شخونه دي. مخکې دی څه والحسن والحسین ثمارها، حسنین د دغې ونې میوه دی. و اشیاعنا اوراقها، د مشیع د مو منونکي د دغې ونې پخې دي. او اهل بیت ولې څه تعلق لروي. فمن تعلق بغض من اغضانها نجا. چا څه دغه شخص و شخص تعلق پیدا کو نجات پیدا کو. من زاغ هوا، چو څه تنه جدا شول گمراه شول. ولو ان عبدا عبد الله بین الصفا والمروه. پیغمبر دی که چیرې چوک عبادت وکي صفا و مروه منځ 1000 عام ثم 1000 عام، 1000 سال بیا 1000 سال ثم 1000 عام بیا 1000 سال صفا و مروه کې لګیاوي عبادتونه کوي. حتی یسیر کشن البالی، دی حدا پورې څه وچ مشکای ورنه جوړ شي، مکماله غوښه ورکي ولی شي. بیا یې ورسته د وصیت ثم لم یدرک محبتنا، ایمو محبت حاصل نکی، ایمو محبت ورسره نوي. پیغمبر دی چې اکبه الله علی منخزیه فی النار، پروردگار به په 60 مخ جهنم ته ور واچوي. ثم ثلاثا، بیا ورسه ثم قال قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى. هغه نو ورسته پیغمبر د حدیث ولڅ یاد وساتوي چې کوم ته اجر رسالت لګي هغه د ایمو اهل بیت مودت ده. وزه اختصاص را یو شاید ته ذکر کم کسا اهل بیت محبت اظهار مو عرض کولو یو طریقه علمی ده قربان شام. علمی طریقه علمی چی شه ده؟ اهل بیت په نامه کتاب ولی کی سره اهل بیت فضائل کمالات یا غوښ شخصیت په باره کې. لکه زه مثال درکم، علامه امینی بزرګوار، تاسو به نامه اوریدلی وي. علامه امینی بزرګوار صرف حدیث غدیر نامه، حدیث غدیر قل من كنت مولا فهذا علی مولا، دا حدیث دی په باره کې علامه امینی بزرګوار 20-22 جلد کتاب لیکلی دی. په اوس کې زحمت نه دی کړی دی. یاد وساتئ 30 سال ورپسې سارو 10,000 کتابونه یې پاړه وکړل. علمي خدمت درته ویلی شي. نن زه جوانانو ته پیغام ورکوم، ځوانانو سوشل میډیا د سره دی، هتیار د سره دی، بې ځایه مه استعمالوه، یو بل په خلاف یې مه استعمالوه. ارڅه انده بهترینه ذریعه دی. مخکې منبر موسی صرف و استاسه د سره دی. علی منی کے استعمال کا، علی محبت کے استعمال کا، اہل بیت و مودت کے استعمال کا، اہل بیت و تبلیغ و پرچار کے استعمال کا، اہل بیت و مکتب دنیا تا وخایا. دا چی شده اظهار مودت ته یو قسم تا. شیخ عباسی کومی ما تو سوریدلی ده، مفاتیح جنان لیکل 110 جلد کتابونه لیکلی اهل بیت و شام کی.
یو ځوان ته پکار دی چې همیشه مطالعه حالت کې وي، یو استاد ته پکار دی چې همیشه مطالعه حالت کې وي، سټډي حالت کې وي. اهل بیت په باره کې سلطان محمد خدا بنده علامه هیلی تاسو نه اوریدلی دی چې هغه مثلا د شیعه کو به ټول ایران کې شیعه مذهب قایم شولو. اول علامه هیلی شیعه کړو. دې صرف یو واقعیت ذکر کوم. یو ور سلطان محمد خدا بنده علامه هیلی ته راغو څنګه مو ته خود ډېر اهل سنت علما راځي سوالات کوي شیعه مذهب باندې زه جواب نشم ورکوي لږ مدد تر سره وکړي شي کی هغه یو هفته کېناستل یو هفته مسلسل کلی وکړل 2000 کتاب ولیکل 2000 دلیلونه شیعه مذهب د لپاره او شیعه مذهب په مقابله کې نور مذاهب بوتلان د لپاره پیش کړل. ایوي هفته کې زحمتونه شي ویلي د دین د لپاره د شیعه مذهب اندسې نه درغله مو تاسو ته ډېر تکلیفونه شي دي. علماء ډېرې قربانۍ ورکړي دي. زه دوه علماو ته راته سري اشاره کوم. شهید اول نامه کې د شته سورې دي جمال الدین مکی دا لبنان سره تعلق دی. نن مکسر کسان څه مجتهدان جوړیږي علماء جوړیږي هغه لومړی کتاب څه پړاو کې هغه نه بعد جوړیږي لمعاد النور ته ویل شي. دا کتاب دی لیکل دی اکثر خلک کې زندان کې لیکل دي. ډېر کتابونه نور لیکلي دي. د هدا پورې څه کله سیاو څخه ختم شواله خپل وینو سي ولي کلو دی هدا او دا هغه عظیم عالم دی چې کله دښنو ته پته ولګي دا هغه حکیم وخت به دی باندې الزامات ولګول هغه نه بعد دا ډېر بې دردۍ سره شهید کو. اول یې تورې سره قتل کو بیا هغه نه بعد پنسي کو بیا یې سنګسار کړلو هغه نه بعد یې دې جنازې ته اور ویل کړل. مذهب دپاره ډېرې قربانۍ شوي دي ډېرې قربانۍ شوي دي. ما او تا فریضه جوړېږي قربان ده شم څه ما او تا خپل تشیع مذهب دپاره څومره مو واس وي څومره مو ګنجایش وي رسه څومره مو توفیق وي پکار دی ما او تا کوشش وکړو تلاش وکړو همت وکړو پکار دی. خیری یو بل شی درته عرض کوم سرسري ډېر بیړې سره چونکې ټایم هم ورسره کم دی. اقتصادي دی اظهار مودت اقتصادي مالي اهل بیت اللیارې کې قرباني کول خپلې اندازې په مطابق اتمخانې کې پیسې ورکوي خیراتو کې نظراتو کې ورکې سبیل کې پیسې ورکې متام د لپاره زیارت کې پیسې ورکې دا ټول هغه د مالی اظهار دی یو قسم دا یو شاید څه دی خمس ولا مسله دی. خمس مالی تعاون د مذهب تشیع سره اهل بیت سره. یو کس مولا امام رضا ته مولا ته مولا مو ته خمس معاف کا امام دوتی چې خمس ته معاف کو دین بچ کیږي دین ترکه رشد اند خمس برکات سره دی. اوسا که اینو لکه که خلق صحیح طریقے سے خمس لان کی یاد وسطا یو فقیر سید و غیر سید نشی پاتے نبشی دا اظهار مودت اهل بیت سے پکار دے موت اسی کو کسای دی زون نمونه ده عرض کم قربانی شوی دی دغه روزو باندې مقبرو باندې حرامو باندې شیعو قربانی ورکړي دي. ایوار چې بنی عباس او بادشاہ راغلو سامرا زیارت څنګه ته پلار چې بادشاہ دفن شوی وو قبر مخروبه شوی خراب شوی قبر مکمل څنګه د امام حسن عسکری قبر او اغنی روزه او مقبره بادشاہ قبر خراب دی امام قبر کې آباد دی. چا بادشاہ ته ول په غوړو ته کو پلان قبر د وکسا څنګه اوسه امام قبر وکسا آباد دی روزه دی ته یو عجیب ځواب یې په سپریک دا وای هغه ارڅورې کا جوړ کو بیا ډنګي دو ارڅور ډنګ شي بیا جوړي نشوي موږ به شیان یو کنه ارڅورې جوړ کو بیا ډنګيږي نه پتی کیږي دا او دو کړهنګ شیا دو بیا جوړيږي. سمیرو کې د مکی وکی محمد صلوات الله صلی علی محمد سمیرو کې تاسو ولې د مکی وشولې څه وشو نن په کروڑو پیسې بیا شیا ولا سوره عظیمه مقبره جوړ مولا حرامو کې د مکی وشوي امام رضا کې د مکی وشوي خو دنیا نشي توانه دای سي دوی زریه ګړانګي کې دا د شیاو زحمتو سره دای اظهار مودت قربان شون د زریحو کې پیسې ورکواله متون خانو کې امام بڑو کې کسي نن دا متون خاني دا څمو حکومت نه پیسې نه دي خستي دي ته څمو کمپین نه چلاواله دای محبت اهل بیت او اظهار د صدور استر مرکز آباد چلیږي ده تاسو پیسو سره چلیږي او د تاسو مینی سره چلیږي د تاسو مودت سره چلیږي هر یو کاس ته کې قرباني ورکړي د غزي کې خدای تاسو ټول نه برکات کېږي دا وکاسه اولین وارث امام علی قبر تعمیر وشولو روزه جوړه کا امام صادق قرباني جوړه کړه السلام ځکه قبر یو خیر د کعبه د روزه کو جوړه کنه د پیسې د خرج کیږي زیرتو کې څه کې خو یاد اوسه د چا باندې احسان نه ده دا پیسې زړه ساویر کاوه
د مودت اهل بیت چه ده بهترین اظهار ده قربان باشم، بهترین اظهار. آخری حدیث ذکر کوم تو زحمت او سخت مام پیغمبر اکرم کسا یاد وستا اجر رسالت من چه وقت ده مودت اهل بیت. ای چی اجر ده؟ رسالت اجر ده. اجر چی شي ته ویلې شي کې ماته کنه چوک مزدوري ده ته کی ته چه ور کوي پیسې ور کوي او سوره مزدوري ده ته کی مګره پیسې ور کوي کنه 74 غنټه کړي 8 غنټه پیسې ور کوي برابرۍ ور کوي کامه نشي ور کوي. پس یاد وساتا رسالات و نبوت اجر کی چه وقت ده مودت سوره د رسالات و نبوت عظمت ده مګره د اهل بیت مودت عظمت ده. سمن و مسمن پکار دے برابر ہوئی اردوڑا برابر دیدا سورہ نبوات عظمت و مقام اندور دے امامات عظمت دے. لذا حدیث دے پیغمبری ما یؤمن عبد حت اکون احب الی من نفسه یو پورا پوری و مومن ایمان مکملی دای نشی سو پوری زید زون زیاد زون باندې ګران نه اون کړي پیغمبر دی و عترتی احب الی من عترتی خپل خلخانی نه مو خلخاناونی زیاته ګران نه وي مخکې دی څو هغه سکاس څه هغه باندې زګران یم ایمان خلخنا ور باندې ګران نه وي پوه شې چې هغه مینا محبت زیات دی مو هغه مؤمن دی هغه مؤمن دی زدارو و امریزه دی تاسو د اهل بیت مودت کې نن رجام شوی بختور وي عظیمه سرمایه در سره ده داسې سرمایه ده کنه څه هر چی نه مایوس شي اهل بیت نه مایوس ما کیگا آریو دار نه مایوس وي اهل بیت دار نه مایوس ما کیگا. ایدوی دلیل ته پیش کوم هغه پناهیان ما تاسو کې شي ورېدلې وي هغه اکثر حکایتونه نه ذکر کوي چې دغه ذکر کرامات او شو دغه یو نیم ذکر کوي غیر از حکایت ذکر کوي تاسو گوشگزار کوم هغه پناهیان یې ذکرمان ته لوړم کرمان کې متمونه مکواله څو ملګرو بوتلم سره څا غوي وکاسه د ملو ډیر عجیبه واقعا ده ډیر عجیبه واقعا وسه شي وی ویره هم خونی ته ډاکټرانو غوهی کوله ملات ولا واکول ډیرو کسانو غوهی وکنه زموته یقین شو سندسي شي اکا زنده او دوی از موسم لکات شو موتا تصدیق شو که ساده و صدقاس و نماید حاج ماشاءالله نجار ترکانو اکثر بی متم خانو تا دروازه جوڑا ولی منباری بی جوڑا ولی خو دا منباری دا متم خانو تا داشون اکثر یا بی مفت کول یا بی دیر کم کمت خدمت بی کول یو وقتی دلسی بیمار شو سیلجون کول اخیری که لا علاج وگر زید و قربان داشتم شو دکترانو دولت زیتا علاج نشتن بسی وقت خونی که پاتش خلخانه ساعت خلخانه پام در باندی وکی وشنورا اسرا ده نده پاتش شوی ازدار خونی که دا پاتشی مشتری که وی ریزن بله استخرابی